نن کم مسائل دي دا د حجاب او د پردې په باره کې دي. ټول لومبه دا چې الله رب العزت دا پردا فرض کړی دی کې حکمت څه دی. حجاب او پرده د یو شیز دی. ٹھیک شو، که زه حجاب وایم غینه پرده مراد ده او که پرده وایم غینه حجاب مراد. دا حجاب د شریعت یو امتیازی امورنا یعنی یو اهم امر دی اور چونکہ دا خزه د معاشره یو اهم فرد دی اور پورا معاشره امن و امان عزت اور ناموس دی دار و مدار د خزه په حیا باندې ده. د دې لپاره حیا او د پردې خزه ته پکار ده چې دا د طبيعي تقاضا ده اور فطرت جوړ کړي شوی دی اور قرآن و حدیث کی ځای په ځای باندې سنگار کول وغیرہ د دې حکم ورته دادی چې دا د پټ کوي. ولی چې یو سلیم الفطرت خزه هم دا نه غواړي چې دغه جسم یو اجنبي سړی سترګو نظر شي اور غا د شهوانی حرکاتو امجګا یعنی مرکز وګرځي اور ماز د خلکو د تفریح اور د خوشاله سبب جوړ شي او چې کم اصل مقام دی غورک شي. او دا یورپ کې وشوخه گاڑی چې نوې گاڑی روزي بربنده خزه ور سره ولاړوي کنه وی هوټل کولاو شي بربنده خزه ور سره د دوبۍ ولا ملګرو ته پته ده اور چې گاڑی پارکینګ کې ودرې کمرې ته دن لاړ چې بیا راځي کډون نه د شیشې ډکی وي دا مالش ولا دا پالش ولا او دا اسې بکواسی جوړ کړي نه دی کې د خزه خپل عزت ورک شوخه کیلو نه ورنه جوړه شو بسره سړی ټیشو پسان استعمالي ورځي خدا مغربي دنیا کې ولی چې پردا ختم شو او دلته کې الحمدلله خزه خپل مقام ملاو دی ولی چې پښتو دا شریعت ته غیرت ته نغي وجنه الحمدلله حالات ټیک دي. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم د خزه ته دا حکم کړی دی چې هغه د پټه پاتې شي یعنی بغیر ضرورت د کور نه بار نه روزي که بغیر د ضرورت کو نه وروتل نه شیطان ورپسې ولګي. ان المرأه عوره خزه ستر دی فاذا خرجت اور دا چې کله روزي بغیر د ضرورت کو نه استشرفها الشیطان نه شیطان په دې باندې استشراف عربي کې دی ته ویل کېږي موږ چې لر شي ګورو د لاس د سګون ورکی دا معنا ده شیطان ورپسې د سی ولګي ښه دینه تاسو اندازه ولګي چې د څومره شیطان مهنت کوي. خزه د برغه اصل دادی چې خپل جسم هر وخت با پردا اور مستور یعنی پټ ساتي خو هر وخت خپل بدن پټولو کې حرج دی. دیو جن رهن سهن کور اور د معاشرتی ضرورتو د وجینا مختلف نریناو سرغي واسطه ورزيږي نه شریعت ورته د پرده حکم کولو سره سره ضرورت رشتہ داری اور د فتنه او فساد ټولو پهلو تکتلی دي او به یو ټوس نظام مرتب کړي چې دینه په پرده کې دینه بنه کوي اور غیبن عمل کولو سره یو پاک صفا سترا اور مستحکم معاشره جوړی کیږي کې بګونا نوي. حجاب سے شریعت کی سطح ویل کیږي حجاب نه مراد هغه پرده ده چې هغه په باره کې خزو ته حکم کړی شوی دی چونکه شری پرده نفسانی خواهشاتو اندغه رنګي بدنظری نه د خزه بچکی دیو جن ورته حجاب ویل کی. حجاب عربي کې معنی ده مانع رکاوټ او چې کله خزه د حجاب کوي نه دا ګناه د پر رکاوټ ته سړی کدي طرف ته مایل کیږي نه او که پرده نه بیا ورته مایل کیږي یو د پرده ګناه د پر رکاوټ ته ځکه ورته حجاب ویل کی او کدا پردانی بیا ګناه د پر رکاوټ نشته بس ګناه کې بیا مبتلا دي خزه مبتلا نرینا مبتلا. حجاب مشروعیت د کم ځای نه دی. قران پاک کې الله رب العزت سوره احزاب آیت نمبر 53 کې فرمایي و اذا سالتموهن متاعا چې کله تاسو ازواج مطهرات یو شی زواړي عام خزونه نه وي چا نه وي ازواج کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف یوړ نه د صحابه کرام حدود صحابيات او ازواج مطهرات نبی مختلف مسلو کې تپوس کول او ته الله پاک دا وایي فاسالوهن من وراء حجاب تاسو چې دیونه تپوس کې نه د پردې شاته نه تپوس کې صحابه کرام د اجازه نو چې ازواج مطهرات سره د بالکل به پردې سره تپوسونه کی. ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن ای صحابه کرامو د پردې کې خبرې کول د ساسو سرونو لپاره د غوزونو لپاره دواړو لپاره طهارت سبب دی. او زما په خبره باندې پوه شو دومره دا پرده اهم ده. اور دا آیات په درېمه یا په 15مه هجری کې نازل شوه دی. هغه د بعد باقاعده د پرده حکم نازل شو اور دین علاوه سوره نور کې آیت نمبر 30 اور 31 کې هم د پرده اصول او ضوابط بیان کړی شوی دي.
خزو ته سوره نساء او سوره نور دا ویل ترجمه سره ضروری دي چې دا یو خزه بالاستیعاب وي کنده غیر ټول زندگی مسل دی کې تقریبا بین شوی دي د پرده د بیماری هرڅ یو سړی د خزې ته کتلو او د غیر ټچ کولو په باره سره په باره کې مختلف زنانه دي دې کې پهلا نمبر باندې منکوحات یعنی هغه خزې چې هغه سره د یو سړی نکاح وشي دا سړی چې د کمی خزې سره نکاح وشي هغه سره کم حد پورې تلی شي کمی خزې سره نکاح وشي خاوند د غي سر نه خپو پورې کتلی شي ټچ کولی شي فایده ورنه اوچتولی شي برابر خبره ده چې لباس یې اچولی وي که نه وي اچولی البته حیض په حالت کې چې کله منسز ورته راشي نه بیا د علماو لیکلي دي چې لباس د بره نه فایده اوچتول جایز دي اور چې کله لباس نه وي نه بیا فایده اوچتول د خاوند ته د ښځې نه ځکه ټیک نه دي حالت حیض کې چې داسې نی جما ورسره وکړي او جما حرامه ده یسألونک عن المحیض قل هو اذن پوه شو په دې خبره باندې هغې کې لباس نه مراد دا فقهاو لیکلي چې نوم نه تر ګوټنو پورې دغه ځای د لباس کې پټ وي نور خیر دی که لباس نه وي اور امام محمد رحمت الله علیه وی چې چا په خپل نفس باندې قدرت وي یعنی کابو کې وي هغه د جما نه علاوه د لباس نه بغیر ټول اندامون نه فایده اوچتوي شي بهرحال احتیاط دی کې دی چې لباس د بره نه چې کم فقهاو ذکر کړي هغې باندې عمل کې ولې چې دی کې احتیاط ډېر دی دین علاوه ښځه او خوند یو بل شرمګاه ته کتلی شي دا ورته جایز دي خو مناسب دا ده چې نه د ګوري ټیک ده که نه اور نر دپاره دا جایز نه دی چې د خپلې کوروالې سره غیر فطري شرمګاه باندې جما وکړي په دې خبره باندې پوه غلط ځای باندې به دخول نه کې حرام دی ښه سوچا ګناه ده او د عوام نه ذهن کې دا خبره پرته ده چې خپلې کور والا سره وروسته نه ضرورت پوره کې بیا نکاح ماتېږي نه نکاح باندې احساس نه غورځېږي نه طلاق واقع کېږي خو سوچا حرام دی ښه ناجایز دی دې نه نورې ګناهونو ته دروازه کولویږي ټیک دی اور ښځې دپاره د خپل خاوند دپاره ټول اعضا خاوند والا ټول اعضا کتل ټچ کول اور فایده اوچتول دا ورته جایز دی زی رحم خزی زی رحم محرم خزی دی خزونه هغه خزی مراد دی لکه مور خور لور مور طرف نه ترور اور پلار طرف نه ترور دی د شریعت په اصطلاح کې زی رحم محرم وای دیو سره شریعت مونږ ته حد مقرر کړی دی د دسې خزو سر ته قتل یو چهره ته قتل مخ ته غوګونو ته قتل لسونو ته قتل اور پندلیو ته قتل پندلی دی ته وای دا د کم نرم ځای د خپې وروسته اور دا رنګ خپو ته قتل جایز دی خو قاعده کلیه دا ده چې کم اعضا بغیر د پردې قتل جایز دی هغه ته ټچ کول هم جایز دی یعنی دا ټچ کول شي اور دین علاوه کچره دغه زی رحم محرم رشتہ دارانو سره د فتنه او فساد او د شهوت خطر نه وي نو بیا خو خیر دی او دا شریعت ځکه حکم کړی دی چې دیو سره د انسان د معاشرتي ضرورتو کې ډېر زیات کثرت اختلاط دی دونه تخلصېدی نه شي مور ده لور ده خور ده دې نه تخلصېدی شي نه ځکه شریعت ورکې اسانتیا راوسته چې خیر دی دا د ذهن اندامونه کتل دا جایز دي خو کچرې دې ښځو سره د سفر ضرورت راشي نه ایس خبره نه ده یا تنهی کې کینستلو ضرورت رالو بیا جایز دي خو بیا هم که کوم ځای کې د شهوت خطره وه بیا دا ټول افعال ناجایز او حرام دي بیا دو ته کتل حرام دو ټچ کول حرام دو ته نږدې کېدل حرام اوس پوه شو په دې خبره باندې دا شرط سره دی چې کله زړه کې دو ته غلط نیت نه وي نو بیا خیر ده دغه ښځو ته یعنی مور لور خور پلار طرف نه ترور اور مور طرف نه ترور د دې ملا اور خیټه یعنی ګیډه اور د نوم نه ښکته د ګوډنو پورې بغیر د څه حایله پردې کتل دا حرام اور ناجایز دي پوه شو په دې خبره باندې البته کچرې لباس یا کپڑا موجوده وه اور د کپړو په موجودګي کې دو ښځو ته د ضرورت وجې نه کچرې د دې کینستل پاسېدلو ضرورت رالو اور د فتنې او د شهوت نو بیا دا جایز دي اوس یو سړی د هغه مور بیماره ده
هغه فلج والی دغه کینول دي پسول دي علاج کول دي ډاکټر ته بوتلل دي نه کچره زکه کوټ نو بیا هغه غیږي کې رخصتل کینول پسول دغه خدمت کول دا جایز دي. اوس پوه شو په دې خبره باندې. خو بیا شریعت دالی کلی چې د ځکه خطرې به ما کاوه خود سی بوی نه ان شاء الله ولی چې خور اور مور اور لو د ډیره قریبي رشتہ ده ټیک ده کنه اند سی مور طرف نه تر شو پلار طرف نه تر شو اندغه حکم زی رحم محرم نرینا او ته هم دی یعنی پلار ته زوی ته ورور ته ماما اور تر کچری دیو مسله را او خزې د دې خدمت کینغه کې دا شرایط دي چونګې دلته کې شاوستانه دغه خدمت کول دوته جایز دي. هغه خزی چې هغه اجنبي وي اے پردي خزه اجنبي مطلب دا چې هیڅ تعلق تور سره نشته دي هغه په باره کې فقهاو لیکلي چې اجنبي خزه د مخ او د چهره نه علاوه نور اعضاء ته قتل جایز نه دي. امام حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې خپین خیر دی ولی د ضرورت کې داخل دی هر وخت پرده کول ګران دي خو د مختلف طبيعي او د معاشرتي ضرورتو د تکمیل لپاره دا درې اعضاء کا کولاو پاتې شي نه د ضرورت ته د کې مطلب مسله نشته او د ضرورت وجه نه د قتل جایز دي. خو بیا هم کا کم ځکه شهوت یا غلط نیت نو بیا دغه ځکه د اندامونو ته قتل هم حرام دي. بعد کې رضی بیا مور مې پویوم ښه غیر محرم رشتہ دار ترلور مامالور پلار طرف یعنی دین علاوه مور طرف نه ترلور اور پلار طرف نه ترلور دا غیر محرم رشتہ دار دي ښا ٹھیک شو کنه نو دیو ته قتل دو ټچ کول بیان هی د سیدی لکه پردي خزه د سرستانې کار وکی کنه نه دلته ډېر زیات احتیاط کې زموږه جوائنٹ فیملی سیستم دی ټول ونه سپر مارکیټ جوړ ټول په یو ځای دي تر زوی ماما زوی کاکا زوی تر زوی غام پکې وي غان نر بچي نه دا ټول مشکلات سوسایټي کې جوړ دي. وای شو په دې خبرو ما خپل رائے دادا کې دي شي غلط وم چې ورور دې مستحکم دې معاشي تور باندې سیټ دې بس ورور نه بلکی خپل پرده تا خپل لونه زمن سنبال کا د خپل سنبال کا او چې د دوی اختلاف کې دین ډېر غول د دین ډېر جوړیږي خا د معاشره کې چې د کم قتل او غارت ته کنه ټول مسله د دین کې ماما لور د او تلور د بیا ور جنگونه جګړې شروع به مړ ته خبري وسی نن څه دا کنه ده نو دې کې شریعت ډېر زیات احتیاط کی دا ګوره ځکه درته وای د ضرورت وجنه د قتل حکم فقهاو د لیکلي دي چې کوم ځای کې ضرورت راشي هغه ځای کې کله شهوت خطر وي بیا غي موجود هم بقدر ضرورت قتل جایز دي لکه گواهی وخت ورکول په وخت کې قضیه ته دی خزه ته قتل یو خزر لغه گواهی ضرورت دی یره قتل پکاري چې دا ما کا خزه ده قبل سوتانه قضیه ته غي ته قتل دا جایز دي. یا زنا په گواهی کې کمی خزه زنا کړي او کم سړی زنا کړي هغه ته قتل چې واقعین دا وکنو نوونه په پرده لري کړي شي دا قتل نه ټیک دي. او نکاح په نیت باندې خزه ته قتل دا جایز دي. ګوره شریعت دا ویلي دي چې ودنه مخ کې یو نظر دی خزه ته قتل جایز دي ٹھیک ده کنه او زمونږه دی پښتون سوسایټي کې خدای ډېر ګران کار دی هغه د پر هیله کول پکار دی تصویر وی پکچر وی څه طریقې سره ټیک ته پټي وګوري دا ټیک ته خو نور دی پنجاب کې د سشتاخه پنجاب کې چې کړه خبره کې یو ځری خپل کې کینی یو ځور مې چې اوس کې شربت اوس کې یو سره خبره کې وګوري چې دا نه یو رستم یو بل تاړه میرا خپل اړه مې کړی ټیک ده کنه همو پښتون سوسایټي کې دا هغه وجه شریعت دوی چې د خپل کې شپیتا یا کله ژوندۍ به تیری اوس دلته ته قتل ټیک دی 2-3 منټه خیر دی یو بل سره وګوري چنده د پر داویا کالې جوړ شي ټیک ده کنه خو موږ پښتون سوسایټي کې دا ګران دي نه تصویر نه د کار اخلي ټیک ده د چهره پرده دغه مسله ده ټیک ده کنه شریعت خدا ویلي چې د لسونه یعنی هتیلی اور د مخ اور خپې د کولاو ستل خپل د پر او پردو د پر ټول ته جایز دي خو د مخ کې چهره ده لاس خیر دغه دومره سم مسله نه ده خپې دومره خو چهره مسله دي کې څه شک نشته چې قران او حدیث پرانا کې خزه ته د ضرورت اور د حرج د تفکول وجنه د پردو سړو مخیتا خپل لسونه اور چهره کولاو ستلو اجازه ته خپې په کې ذکر کړی نه دي چهره اور لسونه خود دې مطلب هرگز دا نه دي چې دا مطلقاً رخصت او اجازه ته هر وخت کولی شي نه دا هغه وخت دی چې کله د فتنې خوف نه وي اور انسان خپل ځان کې مطمئن وي اور خپل ځان مامون ساتي چې په امن کې مانه ګونه نشي نه کیږي خودینه څوک انکار کولی شي کم عقلمند سړی وي هغه د دې خبرې نه انکار جرأت کولی شي چې د ډېر احکام دي چې دغه اساس سمجي اقدار دي
دیو جن حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پشان بلیغ النظر فقیها فرمایي چې کچره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو مونږ ته حکم کړو چې منځونه مسجد کې کوي خو کنن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حالات کتلی وي نه مونږ به خامخا د مسجد نه منی کولو ولی حدیث کې راغلی پیغمبر علیه حضرت عائشہ رضی الله فرمایي لو ادرک رسول الله صلی الله علیه وسلم ما احدثت النساء لمنعنهن کچره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د موجوده حالات کتلی مونږ به خامخا د مسجد نه منی کړیو اور اوس پکې وهابیان راپاسې درو چې خزې به مسجد کې اعتکاف کوي ما ورته تاسو خپل مسجدونو ته خزې اعتکاف ته روبسي ان شاء الله 24 غنټې په مسجد نه یو کس نه وځي د الله په فضل سره ان څه دا کنه دا خو ته خپل ماحول ورکې دوی جن مونږ د احناف دا وایي چې خزه به اعتکاف کور کې کوي وانتم عاکفون فی المساجد رغلی څه شک نشته خو خزه چې مسجد ته روبسه فتنه ده او دا شوی ده دا جماعت اسلامی ولدا مودودیان دو تاتارا پارک به تفهیم قرآن په نوم باندې یو هفته کورس مو انعقاد کړو پارک تاتارا پارک نو خزي به دورځه تاتارا پار تر لیدنه مرزو بیا نو بیا بالته صدر کې و یا ورپسې ګرځیدو خزي څه پته لګي چې یو ځل د آزاد کا بیا ورپسې ان شاء الله مارکیټونو کې ګرځي ها کور بس زه د پر کور وقرن فی بیوتکن حکم راغلی بس کور کې دوی کنه زما د خبر باندې پوښ دم دې پوری درته خبر وکړه زمون نن سبا زمانه کې یو سړی نظر هم د سینشته چې غا خزي چهره ته ګوري او غزره کې څه جذبه نه وي یا ګناه نیت نه ویلا یعذ بالله دیو جن دا ماز خام خیلی د چې د باز د اوس کم مغربي تعظیم نه متاثره د اکو بکو کوتو بوتو سي د نوی نوی جديد کرا غامیدی دی او چې جیلمی دی اور په کې یو ادم سایل دی اور کې یو اتر چې ټوپه والا دی ابریتو مولا سره ٹھیک شو کنه عادت مولیانو علی شاه خ 007 نسه غوړو بکواس کی چې تراوی نشته او دانشته پته نشته څه ذلیل خلکو باندې مصر دي اتر څه ټوپه ولا پیژنې کې بدر منیر دی که سلام ما غا بدر منیر څه دی نو فقها او احناف د لیکلي دي د کې علامه کسانی رحمت الله علامه اسکفی رحمت الله علیه وغیرہ بقاعده په دې باندې تصریح کړي چې مخته قتل په هغه وخت دی د دې سم مقیدی چې کله شهوت نه وي که شهوت وي و الا فحرام بیا حرام دی بیا قتل جایز نه نن موږ دا فتوا ورکو چې د بعضی خزي هغه یو قسم پردیو چې سترګې ښکاری نور پټ وي دا ټول خرابې خو سترګونه جوړیږي په دې خبره باندې پوښ نو کلکه بورکا چې کم زمون دا پښتني خزي اچي هغه غټه بورکا چې ګرمي کې ورکه سخته ګرمي او خلیزان او باسي خو مخ نخي دا خزي جنتيان دي دا ان شاء الله جنت ته ځي ښه دومره کلکه پرده کوي مشومان نه د پردې سو حکم دی کچري د بچي دومره ورکوټي وي اور یا شعوري تور باندې دومره کمزور وي چې غا د خزي مخصوص حالات صفات حرکاتونه بالکل به خبرې نه پويږي او چې کم عذاب پټ ستل پکار دی اور کم ندی ستلغي کې ست تمیز نشي کوله نغې نه پرده زوري نه ده ورکوټي مشوم نه ټیک ده خو کچري قریب البلوغ اور یا تمیز پکې وو د پیژندلو چې دا زینت آزادی اور دا ستر دی دا پرده دا ندی نه په دې صورت کې بیا مناسب نه ده بیا پرده کول پکار دی البته چې کومه بوډۍ خزوي اور غا د شوت قبل نه نغې کې څه مزایقه نشته نیغه کا مشوم ګوري هیڅ خبره نه ده خو نن سبا مشومان دي شي زو خيار کو تاسو خنو خيارېګا خو چې دا شي د ورته لاس کې ورکو کنه بیا تا نه 15 کاله مخکې روان وي ښه تا به خبرې سوچ نه کړې هغه کار کړی وي ندیو جنن سبا احتیاط کول پکار دی ها او دا شیز مور کړی وي او کاکور کی ویډیو کا اور اپلوډ شو ما بیا په سیګر څخه نه دا شیز ډیر زیات احتیاط کوي بوډاګانو خزو د پر پردیس حکم دی هغه خزي چې هغه د بوډاوالي هغه عمر ته ورسی چې دغه د کمزوري او د بوډاوالي وجنه هغه ته بیا د اجازه حاصل لې چې کم د حجاب آزادی یا د زینت دی نه غیر محرم او سړو مخې ته کولول شي خدا هغه وخت چې کله دا مقصود نه وي چې زدي نرینه او خپل ځان وخیم تیشه مثال وختي کولاو کو اوس بوډۍ خزه غون سری سپین دی نه بس خو مونږ الحمدلله دلته کا بوډۍ خزې دی غاده د اهتمام کوي د سیونی مارکت نه کی خو شرن دی کې گنجائش تا دی لاس مخ اور د خپو ټچ کولو حکم کمی اجنبی خزی دی پردی خزی هغه د درو اعضاء ته بلا شهوت قتل خو جایز دی خو دې ته ټچ کول بالکل نه جایز دی ولی چې قتل ضرورت کې رضی خو ټچ کول ضرورت کې داخله نه دی ٹھیک شو کنه پردی خزو ته مثال په تور باندې دلته پرده شته خو چې تاسو حج عمره ته لاړ شل ته ډیره غټه مسله ده ٹھیک شو کنه ال خلکو چهرین کولوي خزو
لسونه کولاوي او خپې کولاوي نه غزه کې کتنه غوڼي تور به نظر ورځيږي کا مطاف کې ته طواف کوي نه غواړي ور سره ټچ کېږي نظر دور مې لګي نه هغه کې شریعت بیا دا وایي چې ټچ کاوي ما نو د نظر ورځي نو هغه مجبوری ده عذر دی خزي आवाज حکم دی خزي د پاره د شریعت دا حکم بیان کړی چې اوچت आवाज کې خبرو کولو نه من رغلی ده انده غرانګي یو اجنبي سړی تپکار یو اجنبي سړی د دې خزي आवाज وانوري ٹھیک شو کنه خاص کر د زمون کم کورونه روډ په غاړه دی یا غلو سر کې دی د کې لک زنانه پوهه مزیګر ټینګه جب د مشمانو مې چغي وي بار اوري دی شي پوه شو په دې خبره خزي د आवाज ستر دی ٹھیک شو کنه انده غرانګي خزو د پاره د پردي سړو سره د ضرورت په وخت کې نرم اور د سې لهجه کې خبرې کول چې هغه زړه ځان ته مایل کی دا ناجایز دی البته کچري ضرورت مثلا کور ته سړی راغلو او دروازې وټکواله څوک نو نه بیا د جواب ورکړي یا ټلیفون اوچت کو جواب د ورکړي خو سخت اور پردي لهجه کې اجازه ورته شته دي نرم لهجه کې خبرې بیا نه کوي زه په دې خبر باندې پوه شو مثال د تبلیغ ولملګری اکثر چې غش کې لاړ شي دروازه ټکی کوزنوي کور کې څوک نشتا بدل ملګری ته بیا د سه خلېږي کی وای چې تبلیغ ولا ملګری دي څوک نری نارالو مخامي جمعه ته راولېږي بس دې نه زیات ضرورت نشته دي او یا اند سه ملګری ملاقات ته راغلو نه پر شریعت حدود مقرر کړی دي او د خزې ته دا حکم دي چې ته نرم لهجه کې خبرې نه کوي خزو د आवाज فتنه ده ٹھیک شو کنه دا بیا سړی مایل کوي خزې د پر زیور اچول او دغه आवाज حکم زیور ورته اچول ټیک تی بنگړي ډیډه اور پازیب خپو کې اچول چې د پښتو کې سوي خود غیر محرم سړی په پردو سړو مخه دا د زیور چول چې غ خپل باندې आवाज پیدا کوي یا چې کله یو بل سره لګي بیا आवाज پیدا کوي دا چول ورته جایز نه دي انده غرانګي د سه چپړ یا چول چې غ مکه باندې وای هغه کې چې تا کم پازیب اچول خپو کې ګنګروان غونسا شي غ आवाज پیدا کوي خلک ځان طرف ته متوجهي دا نه جایز دي انده سه عطرونه من راغلي خزیته چې بار د وزي عطري لګولي دا خوشبو په دې سړو ولګي د پدې باندې غسل واجب دی دومره سخت وای پیرغله دي سزان چې دا بنه کوي نر سړی نر ته قتل او ټچ کول دا د معاشري یو مسله ده نغه په باره کې فقهاو د لیکلي دي چې یو سړی بل سړی ټول اعضاء قتل شي سوای د نوم نهونی تر ګډنو پورې دا ځنه شي قتل نوم نهونی سره ګډنو پورې دا ستر دی دا بنه ګورینو یو اعضاء قتل شي خو شرط دا دی چې شاوت خوف نه وي انا په پنيس باندې ګډنې په ستر کې داخلي دي او نوم داخل نه دي خو بار احتیاط کول پکار دي ضرورت دایره کار دینا بیل دی لہذا ضرورت اور د علاج وجنه بقدر ضرورت قتل شي ٹھیک شو ډاکټر تلاړو اور اندام مخصوصه باندې مثال دانا دا یا بیماری دی نه ډاکټر ته به اجازه شته دی بقدر ضرورت قتل شي نابالغ مشوم یا بیرش چې چا ګیر نه د سه الګ ته قتل نو دی په باره کې فقهاو لیکلي چې کچره دا بالکل د خزو په شان قابل التفات وي او قابل شهوت وي ندی حکم د خزو دی د یو مشوم چې په مخ باندې ګیر نه وي او قتل سره غزان ته یو سړی مایل کوي نه دین د حکم دی لکه خزه څنګه د خزو احکام بیان شوی دي پردې خبري ورسره نه کول ټچ کول نه ضرورت نه زیات قتل نه د احکام دي ته هم متوجي دي د ته بنه قتل کی نشوت په نظر سره قتل ناجایز دي اندغه حکم د خبرو کولو دی اندغه حکم د خلوت دی یوازې کې نستل غپ شپې لګول دا نن سبا سوسایټي کې ډېر ټینشن در دې سر جوړ دي خپل بچو باندې کړي نظر ساتي بالکل کړي نگرانی چا سره تعلق دی چا سره کینی پسی ځان عمر نه غټ الکانو سره کې تعلق نشته دا کوي د کې بده خبره کوي زری چودي خو دې زره چود کی نه جی بچي د خفکی سبا د غول جوړ کی بیا ځان مړی کا غا مړی خو دینه د خفغان خدي ګان خفه دی او یو نیم سړی مونږ ترشي جی کمنی کوم بیا ځان ولي پرې چې ځان ولي سي دلاس وینه بیا نزوي خدي او دومره تکړه نه وي چې ځان ولي نو نه څوک تکړه نشته ځان سړی باندې ډیر خوګ دی یو نیم څه کوي اسه بیوقوف احمق وي زما په خبر باندې پوښوي خپل بچو کړي نگرانی کوي هر چالاست ما ور کوي مصافه معانقه اور تقبیل مصافه ویل کیږي غاړه ور کول ٹھیک شو لاس میلاول اور معانقه ویل کیږي غاړه میلاول اور تقبیل خولول دي احکام دي نرینا سری خپل کې مصافه کوي نه دا مسنون د لاس میلاول دا مصافه سره د سنت عمل دي کې څه خبر نشته البته خولول متعلق اصول دادي چې کم صورت شهوت اور د تلذذ طرف ته سړی بوزي
هغه بیا مکروه دی. اندغه رنګي لکه مثال په تور باندې په شونډو باندې یا په دې ننګو باندې خولول کچره دې کې شهوت او تلذذ خوند نه تو نه دا بیا ناجایز دي. او چې کم ځکه برکت او عزت وي نه بیا پکې گنجائش تعالی کا تندی باندې خولول یا سر باندې خولول دا جایز دي. عالم رالو په تندی خول کو ټیک دي یا په سر باندې اکثر خلک خول کی په پټکی خول کی دا ټیک دي. دلته کې عزت او برکت مقصود دي. ټیک ته کنه دې پکې گنجائش تا دي. معانقه کې دا اصول دي. غاړي ورکولو کې کا غاړي ورکولو کې شهوت نو او نفسانی خواهشات نو بیا ټیک ته. او چې کم ځکه معانقه کې غاړي ورکولو کې شهوت نیت ولا یعذ بالله الله دینه کی ندام به شریعت بار سره ټیک نه دي. اور احناف په نس باندې د چې کم کراحت خپلېدو کې راغله دي هغه په هغه صورت کې دي چې کله شهوت او تلذذ صورت وي. خزه ته قتل او ټچ کول حکم یو سړی بل سړی کم اعضاء او ته قتل شي او ټچ کول شي اندغه رنګ دا آزاد خزو یو بلتا قتل او ټچ کول دا هم جایز دي. خو نوم نه تر ګټنی پوري دا به انداسه عام حالاتو کې نه ګوري او په قدر ضرورت په کې بیا گنجائش تعالی. مثال ډاکټر ګوري یا کم غای نه دی غای نه کې خودین اخلاصې نشته چې کم ډیلیوري کیسوي نه چې کم فیمیل ډاکټر هغه به خامخا د زنانه ګوري هر ځای ته به ګوري مجبوری ده. خودین علاوه عام حالاتو کې دا جایز نه دي. او چې کم ځکه شهوت رسی بیا د خزي بلې خزي اندامونو ته اعضاء ته قتل دا ناجایز دي. علاج اور د معالجه په نیت باندې نر سړی هم یو خزي ته په قدر ضرورت قتل شي. بعضې داسې بیماریاں دي چې هغې خزي ډاکټر یې ساره شته سر خوړلي هکې بیا مثال په طور په سکین بیماری دی نو بیا هغې وخت کې یو ډاکټر ته په قدر ضرورت د خزې د اعضاو ته قتل په قدر ضرورت پکې گنجایش شته دی. خیر دی. بله مسله ده اجازت اخستل شریعت کې دی ته استیزان ویل کېږي. چېرې کور ته دننه کېږي تپوس څه حکم دی؟ نه شریعت کې استیزان یعنی معنا ده اجازت طلب کول. چونکه چا کور ته بغیر اجازت داخلیدل دا د حجاب او د پرده د احکام خلاف ورزي ده. دیو جن فقها په دې باب کې د اجازت اخستلو احکام هم ذکر کړي. علامه کسانی رحمت الله علیه فرمایي چې کله پردي کور ته یو سړی نوځي نو یا به دا اجنبي وي یو یعنی پردی سړی به وي او یا به د کور والا محارم نه وي خپل سړی به وي پلار تر ماما دا به وي چې چانه پردی حکم نشته. کچری اجنبي وي نو بیا خو اجازت اخستلو نه بغیر کور ته داخلیدل سره جایز نه دی پردی سړی ته. دې خبر باندې پوه شو پردی سړی کور ته څه نه نوځي کاری څه دی. او برابر خبره ده چې کور کې څوک وي او کا کور خالی وي او چې کله کور خالی وي بیا د بغیر اجازه داخلیدو نه ځکه داخلیدو بغیر اجازه داخلیدل ځکه جایز نه چې دا کور کې مال او نور شیزونه پرته دي نو هغه نه سړی دا غواړي چې ما د کور دنه حالات څوک ونه ګوري. یعنی خالی کور ته بغیر اجازه داخلیدل پکار نه دي. ولی چې هر یو سړی یو پرایویسی ده. پرایویسی پیژنې هغه یو خپل انفرادي ژوندګي ده. هغه یو ځای کې یو شیز پروت دی قیمتي دی بې قیمته دی کم ځای کې پروت دی نو هغې نه لږ احتیاط کول پکار دی. صحیح ده. او چې کله کور ته نوځي ټول نه بیا به اجازت اخستل ضروري دي. هغه د بعد به سلام کوي. اور کچر یو سړی ته د دننه راتلو اجازت میلاو نه شو نو واپس ته لاړ شي دروازې باندې کېناستل اور بار بار اصرار کول چې نه ماته اجازت راکړه دا مکروه ده. هلته بستره چولی وي چې نه اجازت نه راکړی نظم نو خیر خو دی. اور حدیث کې راغلی ها یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي کور ته لاړو درې ځلې دروازه وټکوله 3 ځل بس واپس رالو. صحابي ته چوي چې پیغمبر علیه السلام رالو په منډه ورته یا رسول الله تاسو ولې راتلې وایي 3 ځل نه زیات اجازت نشته دی. ٹھیک شو کنه تاسو چې کم ملګری غش کې لاړ شي یا چا سره هم سکاروي 3 ځل دروازه ټکول پکار دي چې 3 ځل باندې څوک ریسپانس درنه کی بیا راځي دا نه چې بیا مو دونو غړ کاڼي رخصي ته به کا چرته دښمنی ده ور سره چې هغه غریب خو بغیر د کمیسه کور نه نیرو بس هغه خود وی کنه چې روزي کمیسه نه چوله کوګرا کوګي خلی کاګاوي سترګي کاګي وي او تاسو چې خیر خو دی او گزاره کوي. فون دا حکم دی خانن سبب علما دا وی چې موبایل دا حکم دی 3 ځل درینګ کو چاته اوچتی نه کو څلورم ځل رنګ ورته ما کا او دا باز نن بچی لګي ښا چې وی ګوري 26 رنگونه راغلي تبه کا چرته ایمرجنسی دا غریب مړي کو کلمه ورته ته په موبایل وای له گزاره کوي د اعتبار سره صحیح ده کنه. زیات نه زیات 3 ځلې اجازه تخصل نه
پس بیا واپس تلل دا بهترینه طریقه ده د شریعت حکم دی. خدا حکم هغه وخت دی چې کله چا کور ته محض ملاقات اور یا د عام ضرورت په نیت باندې لاړ شي. خو کچری یو کور دنه غیر شرعي فعل کلم کله سره عام کیدو، لکه مثال په تور باندې قتل او غارت کور کې دنه شروع یا غلا شروع ده یا ډاکا شروع ده، نه په دې صورت کې بغیر چونکه الته کې غوډه طاقت شته چې منع کی، خو بغیر اجازه ته دنه داخل بیا ضروری دي. ٹھیک شو کنده اغلا بچ کول، سړی بچ کول، قتل نه بچ کول، په دې وخت کې که څوک ته منی کی بیا د گنجائش ته چې دنه لاړ شي او سړی د دې ګنا نه بچ کی، غلا نه، ډاکې نه اور قتل نه، بیا پکې گنجائش ته. اور کچری کور ته داخلي دوه ولا ټول محارم بو. محارم دا مطلب پلار، زوی، مشرور، دا ټول تر ماما دینه پرده نشته کنه. بیا اجازه اخیستل ضروری دي. ولی کله کله دسی وی چې دسی حالت کې څوک د نه غوړي چې غا د ما وګوري اور غي باندې غا شرم محسوس کی. زنانه دا سری کولاو کړي د سرګو منځي دلته ور مې تر ماما دن نشو، هغه کې غا دا شرم محسوس هي کنه. نه هر اغا سړی چې هغه ته د کور ته دن تلو کې پردې ضرورت نشته، خودن نه خزي یا یو سړی دی هغه د نه غوړي چې د حالت کې ما څوک وګوري او ته په دن لاړ شي هغه ته وکتل هغه شرم محسوس کو. نه دیو جن شریعت وی چې خپل سړی نه پکار دي چې اجازه ته اخلي. زما ته خبره پوښ کبل لګي د لبل وکا او کني ټوخري وکا او کني د خپې د سلک आवाज وکا چې دنه زنانو ته پته ولګي چې څوک رالو. تر دې پورې چې خوند ته فقهاو د لیکلي چې خوند کله خپل کمرې ته د نکی کنه باري د مخصوص قسم حرکات کی چې کور ولته پته لګي چې زما خوند رالو. وای کې دې چې د خپل کور ول د یو حالت کې ناستوي چې دې وګوري زیو نمور شي طلاق طرف ته خبره لاړ نشي. زما ته خبره باندې پوښ شریعت دومره درته اصول بیان کړی دي. او کور کې نور کم افراد دي درې اوقاتو کې، یعنی سار مزنمخ کې اور مسپخین په وخت کې، کیلولا په وخت کې اور مسوتن مزدباد خپل ذاتی کور یا کمرې ته داخلي دل جایز نه دي. خپل کور خپل کمره ولې د درې اوقاتو کې ولې د خوب ټایم دی او دغه خزي خوان خپل کې یو به تکلفي ده هغه حالات دی وخت کې بغیر اجازه ده بالکل داخلي دل پکار نه. دین علاوه اوقاتو کې د کور کم افراد دي غیوب التتلیشی اور جایز دی ورته. فقها فرمایي چې دا درې اوقاتو کې چې کم مشومان دي کچری غا یو کور یا کمرې ته نوځي نه جایز خودي، خو مناسب نه دغه ته تعلیم او تربیت ورکا دا ټیمون ورته وخی چې سار مزنه مخ کې موسطن مزنه پس اور غرمه وخت د جون جولای اگست کې کم کیلولا وخت دی وخت کې بچي چا کور ته یا چا کمرې ته بننه نوځي. اور عمومي استعمال کم زیونه دي، حمام دي، دکان دي، بیت الخلا ده، هغه کې اجازه ضرورت نشته. کور ته داخلي دونه بعد صح احکام دي. کور ته داخلي دونه پس کچری اجنبي خزا کور کې یو پردي خزا وا اور د سړی یوازې دي نبی دې صورت کې د کور ته د نکیدل اور غي سره یوازې کې نسل دا جایز نه دي او د نزان ستل پکار دي چې د سني بدنامي او د بل څه سبب جوړ شي. الله رضا ته مونږ ته باندې عمل کولو توفیق نصیب. سبا سم مسائل یا سبا به وي ان شاء الله.